دخرنګ فرعون د دې خبرې دعوت کوي فرمایله انا ربكم الاعلى زستاسو چتر موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې کله ورغ او دته دعوت ورکړ الله د الوهیت او د ربوبیت نو چې څنګه د موسی علیه السلام د خلیل د رب ټکی راوړل نو فرعون ته فرمایل اچانک فمن ربكما يا موسى ولستاسو رب څوک دی لکه دته نه منله چې زمانه علاوه دې څوک چاته رب موسی علیه السلام چې زما رب هغه ذات دی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هر څیز ته د هغه پیدایش ورکړی دی او بیا ورته د ژوند د تېرولو لارې ښودلي هر څیز انسان ته لار ښودلې پیري ته لار ښودلې یو ځناور ته لار ښودلې تر دې چې په بیوقوفتوب کې مشهور دی خر هغه ته هم د ژوند لار او مار او لړم چې زهریله دي هغوی ته هم د ژوند د تېرولو یو لار هر څیز چې دی هغه په خپل ژوند باندې روان خپله طریقه باندې الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى او یو ځای ته دا وفرمایل چې زما رب چې دی رب السماوات زما رب هغه دی چې هغه د اسمانونو هم رب دی او د ځمکو هم رب چې کله دا دلایلو ته موسی علیه السلام ویل هغه سره څه جواب نه و سوا د جبر نه او د ظلم نه ځکه د دلیل په ژبه باندې فرعون ناکام شو نو بیا یې د جبر تکرار ظلم نه دمکي ورکړه موسی علیه السلام ته ورته وفرمایل چې که چېرې تاسو زما نه بغیر بل رب ونیو او بل چاته رب ووایه نو زه به تاسو سنسار ختم دا یو دمکي ده ځکه دا موږ تاسو هم ته د پښتو کې وایي چې سپی کله خوله اچوي او غوټه او چک کله لګوي چې کله دی ګیر شي بیا دغه سپی چې دی هغه د ظلم او د جبر نه کار ځکه الله رب العالمین د ظلم والا خلق د دنیا نه ختم کړي او غټ غټ خلک یې لري چا چې مسلمان د هغوی نن موږ صرف واقعات او واقعات الله قرآن کې فرمایي چې تاسو به صرف اوس د هغوی واقعات اورئ نور د هغوی د خپو هغه کشفش قدر هم نشته هل تحس منهم من احد او تسمع لهم اکذاب الله فرمایي د هغوی څه خبرې اترې تاسو یا تذکره اورئ یا د هغوی د خپو څه کشفش اورئ هېڅ ختم کړي ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت دې د وجه الله رب العالمین قرآن د عدل لپاره قرآن دا چې موږ له رالېږلی دا د عدل د نظام لپاره د عدل د قانون لپاره الله رب العالمین قرآن مجید کې سورة حديد كذا فرمائي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بشك ما پیغمبران را لېږلي او پیغمبرانو سره مې کتاب را لېږلی او د پیغمبرانو سره مې د کتاب سره ما میزان را لېږلی تله مې را لېږلی او الله وایي د دې دواړو څیزونو د کتاب او د تلې مقصد څه دی لیقوم الناس چې خلق په انصاف باندې راشي خلق په انصاف باندې ودرېږي په عدل باندې ودرېږي